اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الکهف شروع دے رب کریم فرمائی ومن اظلمو سوک دے زیاد ظالم استفهام انکاری دے دن لوی ظالم بل سوک نشتا دا غٹ ظالم دے ممن داغا چانا ذکر من وعظا چی نصیحت اکڑیشی داغا انسان تا بی آیات ربه پایتونو در رفقل باندے فاعرض پس اعراضو کی بی داغا انسان عنها ددی آیاتونو نا ددی نصیحت نا اعراضو کی مخواڑیا دا لوی ظالم دے اللہ وی ونسی او یادو باسی ما غسا قدمت چی مخی کری دی یداو لاسونو ددی دا گناهونو نا اغیت بیارو خیالم نیا دا لوی ظالم انسان دے اللہ وی انا یقینا مونگ جعلنا گرزوری علا قلوبهم پزرونو ددی باندی اکنتن پردی دا اللہ علم پا دی بیدینو باندے مخکنو چی دا با بیدینوی نو اللہ پی پردی و گرزوری زرونو دی باندے ای یفقہو ایلکا لا یفقہو دی دا پارا چی پوینشی پا حق باندے او گرزولی اللہ تبارک و تعالی وفی آذانهم پا غنو دی باندے وقرن منا ثقلن درنوالے کنوالے لکی لا یسمعو الحق دی دا پارا چی وو نری حق لرا و ان تدعوهم کچرے تو بلی دی لرا الالہدا ہدایت تا توحید تا فلن یهتدو پس هرگز به هدایت مند نکړي دي اذن په دغه وخت کې ابدن ابد الابد پوری ولی زړونه مسخ شوي دي وربک الغفور رب سا چې د بخون کې ذات دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی بشارت دی لو یؤاخذهم کچرنی ولی دل الله تبارک وتعالى په دنیا کې بما پغه اعمال پغه گناهونو باندې کسبو چې دی ګړي کړي دی په دنیا کې کچره نیولی اللہ تبارک و تعالی دی لرا لعجل لهم العذاب خامخ بای زر راوستلوی دی لرا عذاب دا چی زر عذاب نراولی دی لرا پا دنیا کے وربک الغفور ذو الرحمہ دے بل لهم بلکی دی لرا موعد یو نیٹا دا حلاکت دا لن یجدو ہرگز با مند نکلی دی من دونه اے من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا موئلا منا ملجان یو زید پنا موئلہ مانا ملجا یو زید پانا بمندن کی بغیر دا اللہ نا یو مخلصا یو زید اخلاص ہے اس کا دیوئی چی دا عذاب گف شب دے گپ گنی نو دی گوری و تلک القرآن دی قریو لرا دا تیرشوی قریه چی دے قوم دا نوح علیہ السلام سنگ حلاک شو قوم دا عادیان سنگ حلاک شو دا حود علیہ السلام قوم سمودیان دا صالح علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام قوم سنگ حلاک شو دا سنگ عذابات راغ اهلکناهم هلاک کمون دی لرا اللہ تبارک و تعالی کلا لما ظلمو کلا چی دی ظلمونو کرن کفر و شرکی وکڑا وجعلناو گرزولی مونگا دا خو نور قومونو اس اہل مکو لرا اللہ وی وجعلنا گرزولی مونگ دی اہل مکو لرا لمحلکیم دا پارا دا ٹیم دا حلاکت دا دی لرا موعدن اے اجلن یو نیٹا یا مراد تینا اغبادر دے چی التا دی طول حلاک شو او یا کافران یا یورز برازی دی تدا حلاکا دا عذاب اس دا الہ العالمین موسیٰ علیہ السلام او دا خضر علیہ السلام واقعہ ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام یورز تقریرو کو دیر ناشنا مؤثر تقریرو کو پا دا غٹم کی یو شخص ادری دورتو یہ موسیٰ علیہ السلام پا دا وقت کی بتانا سوک بلوی علم وی دورتو علمات خسوک نخ کاری نو خبر خوی حقیقت کری و زکا چی نبیو دا وقت نو الہ العالمین تا دا دعوی خوخا نشو الہ وطوی چی یو نوع دا علم دا یو قسم دا علم دا تا دا غین سے حاصل کری ندی وشتر مجمع البحرین پوری مزلو کا علتا یو شخص دا غین دا علم حاصل کا نو موسیٰ علیہ السلام روان شو نو کلا چی ورسیدو علتا یو بحر سرکانی واغیتا ڈڑو وحل استڑیو دا سر خپل خادم یوشع ابن نون علیہ السلام یوشع ابن نون علیہ السلام همو اغی او دست کولو او دیت دا ویلی شیو دا میم هم زان سر وخلی خوراک کوئی تینا کلا چی دی مئی پا دی بحر کے ٹوپ کرنو دا غزید خضر علیہ السلام دی دلتا بتاسو مندکیا نو یوشع ابن نون علیہ السلام او دست کولو نو پا دی مئی باندی او ساس کے پریوتو دا بحرنا نو ٹوپی که دی مئی دی مئی چی ٹوپ که پا دی بحر کی یو لارای جوڑکا یو سرنگی جوڑکو نو حیران شو ورطا بس روان شو چی مزل دیرو کو موسیٰ علیہ السلام توی اوہ مانا خو یغا قصد مئی ہیر شو بلکل مئی خو علتا ٹوپ کر جوندے شو بحر کیو ناشنا لارا جوڑ موسیٰ علیہ السلام ورطوی امدق زیو کنا خضر علیہ السلام واپس شو چکل ورسیدل
نو خضر علیہ السلام صادر اچولی دی موسی علیہ السلام ته وی څوک یې وی موسی یم کوم یو موسی بني اسرائیل الذي بعثت فيه هغه د بني اسرائیل موسی یم چې هغې ته لیږلی شوی یم څه دپاره راغلی وی هل اتبعک علی ان تعلمني مما علمت رشدا تا سره یو علم دی د هغې نه ما ته ښودنه وکړه وی چېرته ته طاقت لرې د هغه علم صبر نشي کولی وی صبر کومه وی څنګه صبر کې چې ستا په علم نشته او یو شی چې ظاهرا ناروا تا ته ښکاري ته پرې څنګه صبر وکړي نو موسی علیه السلام ورته ویل که د الله اراده وي نو زه به صبر کوم وی صحیح ده کوم کار چې خضر علیه السلام ورته وی کوم کار چې زه وکړم بیا زما نه به تپوس نه کړي روان شو په کشتۍ کې سواره شو نو یو مرغۍ راغه د بحر نه یو څاڅکی اوچت کو نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي دې کې څه ته اشاره ده وایي پته نشته چې څه ته اشاره ده نو خضر علیه السلام ورته وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نه دی درکړی شوی تاسو ته د علم نه مګر لږه د اله علم چې دی د الله تبارک وتعالی علم دا بحر دی او د تمام دنیا علم چې دی لکه دا څاڅکی دی مرغۍ چې دا څاڅکی هسې دې سره تشبیه ورکړه دینم کم دی نو تا ته به کومه حصه در رسېدلی وه چې تا ویل ما نه لوی عالم نشته بس روان شو کشتۍ کې چې کله کشتۍ نه کوز شو نو خضر علیه السلام د کشتۍ نه یو دو تختې وویستله دا کشتۍ څیرې کا نو موسی علیه السلام ورته وویل چې دا څه کار دی وکړو دې دپاره چې دا اهل غرق شي نو خضر علیه السلام ورته ویل ما تا ته نه ویلې چې صبر نشي کولی بس بیا یې هغه وکړو بیا به نه کوم سوال دویم ځل بیا روان شو نو خضر علیه السلام یو ماشوم ونیو قتل یې کړو موسی علیه السلام ورته ویل لقد جئت شیئا نکرا ده خو قصاص به د باندې جری شوی نه دی دا د څنګه دا خو عظیم ناکاره کار دی وکړو دا ماشوم دی ولې قتل کو نو موسی خضر علیه السلام ورته ویل ما تا ته ویلي نه و چې ته صبر نشي کولی وی ښځه دا درېیم ځل که مې تپوس وکړو بس بیا ملګرتیا ما سره پرېږده نو روان شو یو کلي ته ورسېدو دوی سخت وږي شوي وو د هغې کلي والا نه یې طلب د مېلمستیا وکړه روټۍ یې ترې نه وغوښت هغې انکار وکړو په هغه کلي کې یو دیوال وکوږ شوی و نو خضر علیه السلام هغه دیوال جوړ کړو چې دیوال یې جوړ کړو نو موسی علیه السلام ورته وایي ای خضر علیه السلام تا به دې نه په دې باندې اجر هم اخیستی شو تنخواه مزدوري به دې ترې نه اخیستې و دې خو روټۍ هم موږ له رانه کړه نو خضر علیه السلام ورته ما تا ته نه وویل چې ته صبر نشي کولی هذا فراق بیني و بینک بس دا جدایي ده د جدایۍ وخت راغی قصه ورته بیانوي اول وی هغه چې کشتۍ ما سوریه که سیرې که دا د دو مسکینانو فقیرانو د هغې کشتۍ وه مخکې یو باچا و هره کشتۍ به یې په ظلم باندې اخیسته یو کال شپږ میاشتې به ورسره وه وایي دا کشتۍ نه تختې ما ځکه ویستې چې دا بادشاه ترې نه وانخلي ځکه چې هغې بادشاه هر یو سالمه صحیح کشتۍ به اخیسته نو د دې د رزق ذریعه وه د دې ماشومانو یتیمانو ښه دویم نمبر دا هلک چې ما قتل کو دا هلک غټېدو د مور پلار مؤمنانو هغه به یې کافر کړي وو د دې وجې نه دا مخکې نه ما قتل کو دریم نمبر دا دیوال چې ما جوړ کو دا دیوال د دو ماشومانو یتیمانو دیوالو نو د دې نیکه چې و ډېر صالح و نو ځکه چې د دې دیوال لاندې وی یو خزانه وه که دا دیوال غورځېدلی وی دا خزانه به چا اخیستې وه ما ځکه جوړ کو چې دا دې ماشومانو ته دا خزانه پاتې شي نو وید یاد کا وقاله چې ویل موسی علیه السلام لفتاه خادم خپل ته یوشع ابن نون علیه السلام ته لا ابرح منا لا ازال اسیرو همیشه به زه مزل کوم حتی تر وخت پورې ابلغه چې ورسم زه مجمع البحرین زه د جمع د دو بحرینو ته چې بحر فارس او بحر روم دی او امضیه یا به مزل کوم حقبا معنی دهرا طویلا زمنا طویلا زمانه اوږده به مزل کوم فلما پسر کله روان شو دي دواړه فلما پسر کله بلغه چې ورسېدل دا دواړه موسی علیه السلام او خادم ده مجمع زید جمعی بینهما په منځ د دو بحرونو کې نسیا یاد ویست دي دواړو حوتهما خبر د مې خپله ورته ویلی شي چې مې کوم ځای کې ټوپ کړل ته خضر علیه السلام به نو دینه دا خبره یاد ویست فاتخذ پس ونیوله دې مهي
سبیله لار خپل فی البحر په بحر کې سربن کسربن پشانت د سوری کولو سورنګي جوړ کو فلما پسر کلا جاوزا چې تیر شو دا دوانه د مجمع البحرین قال نو موسی علیہ السلام لفتاو خادم خپلتا آتنا روڑا غداءنا سبناره زمونگا د سهار خوراک زمونگا لقد لقینا خامخا په تحقیق سره لقینا ملاقی شوی مونگا یعنی رسیدلې مونږ لره من سفرنا د سفر زمونگنا هذا چې دا نصبا منا تعبا ستړتیا او مشقت تکلیف رسیدلې د روټه روړه چوخرو قال نو ویل یوشع ابن نون علیہ السلام موسی علیہ السلام تو رایتا یا ولیدلتا کلی دلی وینو خبر راکم هاتت اذ پاغا وقت کی آوینا منا انتهینا چه ورسیدو مونگا الى الصخرت کانی تا ڈاڈا لگولی وا او مئی ٹوپ کا فینی پس یقینا زچی ما نسیتو یادو استو مانا الحوت منا قصة الحوت قصة دمئی چا یادو استو وما یادو استو مانا یعنی هیر شو مانا وما انسانیهو یاد ندی وستلی مالا دی خبری دا قصه دمئی الا الشیطان مگر شیطان رانا یادو است ان اذکره دا چی یاد کم دا قصه دمئی لکا تالرا دا شیطان مانا یادو است واتخذونی ولدی مہی یوشع ابن نون علیہ السلام قصه کئی موسی علیہ السلام واتخذونی ولدی مہی سبیله لارا خپلا فی البحر پا بحر کی عجبا عجیب طریقی سر یو لارا پیدا قال نویل موسی علیہ السلام ذالک المکان دغزه ما اغزه کنا چومونگا نبغي من نطلبو چه طلب کولو هم دق زیده وزا واپس تاو شچزو وفرتد تاو پس واپس شوی فرجعا واپس شو دا دوان على آثارهما پاسر دا قدمون اخپلو بانه خصوصا مانا پیدل قدم پا قدم روان شو دیر مزلی کولو فوجدا پس مندکلو دی دوانو عبدن یو بنده دغکانی سرا چه عند جمهور وی چه خضر علیہ السلامو فوجدا پس مندکلو دی دوانو عبدن یو بنده من عبادنا دا بندگانو زمونگنا یو خاص بندو چه خضر علیہ السلامو آتیناهو چه ورکڑیو مونگ دی خضر علیہ السلام تا رحمت من عندنا دا جانب زمونگنا وعلمناه علم ورکڑیو مونگ دی خضر علیہ السلام لرا من لدنا من عندنا دا جانب زمونگنا علما یو علما علم باطنی علما او اکثر تقریبا یو 30 مفسرین وی چه علم الغیب اللہ ورطا ورکڑیو دا غیب علم اللہ ورطا ورکڑیو او امام بغیو علم الباطنی الهاما علم باطنی ورطا ورکڑیو الهام سرا ولم یکن الخضر نبیا عند اکثر الاهل العلم بعض مفسرین وی چه دا نبیو بعض وی چه نبی نو هو اکثر مفسرین وی چه علم باطنی علم ورطا اللہ ورکڑیو من لدنا علم باندی تقریبا 30 مفسرینو اللہ ورطا علم ورکڑیو دا ذاتی علم دسر نو عطایو کلی علم دسر نو عطایی علمو لکه مخی براشی آیت کی وما فعلته ندے کڑے ما دی کار لرا ان عمری مانا ان اختیاری دا اختیار زمانا دا ما تا اللہ خود لیو دا علم دا دی علم خودنا ما تا اللہ کڑی دا اللہ را ترا کڑی دا علم قالا نوویلا لہو دی خضر علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام ورطوی جئتو کا راغل امزتا تا حل اتبعو کا اجازت دے چیز تابداریو کم ستا پا دی خبر بانی علا ان تعلمنی دا چی خودنو کی تماتا علا ان تعلمنی دا چی خودنو کی تماتا موسیٰ علیہ السلام اقرارو کو پا علم دا خضر علیہ السلام چی علا ان تعلمنی دا چی خودنو کی ماتا مما دا غا علمنا علمتا چی علم در کڑے شوے دے تا تکم عطائی علم در کڑے شوے دے رشدن منا علمن دا جہت دا علمنا ترشدنی بھی چلار خودنو کی ماتا پدے باندے قالا نووی الخضر علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام انکا یقینا تچی لن تستطیا ہرگستا طاقت نلر معی زما سر صبرن دا صبر موسیٰ علیہ السلام ورطویل ز صبر کوما خضر علیہ السلام ورطویل کیف تصبرو سرنگی بصبرو کے علاما پاغا شیز بانی لم تحج چی حاتن نلری یعنی ندیر نسیدل علم ستابیهی پاغی بانی داغی ادراک تا ندے کڑے خبرن منا علمن دا جہت دا علمنا دا جهت دا بیان او دا علم ناس سنگ دا غی حقیقت تا تا معلوم نده
نو ته څنګه به صبر وکړې؟ قال نو ویل موسی علیه السلام ستجدني زر دی چې مونده به کې ما لره د صابرا مخکې ولګو صابرا صبر کوونکې ای خضر علیه السلام ان شاء الله که چېرې د الله اراده وشه ولا عاصي او نافرماني به نه کوم زه خلاف به نه کوم لکه تا لره امرا په کار ستا کې. نو خضر علیه السلام ورته ویل اول شرط دا دی فإن اتبعتني پس کچې تابعداري وکړه تا زما فلا تسألني پس سوال به نه کې ته مانا عن شین په باره د یو شیز کې کوم کار چې زه کوم په هغې باره کې به تپوس نه کې حتی تر هغه وخته پورې احدثه چې بیان کم زه لکه تا ته منهو د هغې نه چې زه درته ذکر وکړم نو ته به تپوس نه کې منهو د هغې نه ذکرا څه بیان مخکې واقع به بل درس کې بیان شي.